السلام علیکم ملګرو، زه یم جمیل خان د الفاظ ډیجیټل نتورک سره. دا وختي موجود ما د پېښور علاقه بډابیره کې. بډابیر علاقه یو تاریخ لري او دا پېښور چې کوم دی د دوو مشرانو، یو ته به خلیل ویلي، یو ته به مومند ویلي. بډابیر علاقه مومند په دې کې راځي او دا یو کلیواله علاقه هم ده او دا چې کوم کوهاټ روډ په دې ایریا باندې تیر شوی دی او دا تللی دی تر د کراچۍ پورې، تر د بلوچستان پورې. یقینا ډېره وسیع علاقه ده، ډېره آباده علاقه هم ده، خو د بدقسمتۍ نه مسلې پکې هم ډېرې زیاتې دي. ځکه چې که موږ وګورو دلته بجلی نی، دلته د تعلیم مسلې، دلته د پاکستان تحریک انصاف تقریبا چې دا دریم حکومت دی، خو دغه خلک د دې حکومت نه ګیله کوي ځکه چې زیات اقتدار پاکستان تحریک انصاف کړی دی په دې صوبه باندې. د دې نه مخکې عوامي نېشنل پارټۍ هم حکومت کړی دی، د متحده مجلس عمل حکومت هم تیر شوی دی، د دې نه مخکې هم نور حکومتونه تیر شوي دي، د مارشل لا دور هم تیر شوی دی. په دې به خبره کوو چې کارونه شوي دي یا نه دي شوي. دا هغه علاقه ده چې دلته بډابیر ایربیس هم د خلکو له ځای ورکړی دی او یو تاریخ لري. دا هغه علاقه ده چې دلته مېلمانه راځي، د هغوی ډېر عزت کیږي او کاروبارونه هم شته دی. بډابیر اتحاد ګروپ دا یو نوی ګروپ جوړ شوی دی د علاقې د مسلو دپاره. خبرې به راسره کوي مشران. مشره د دې مقصد څه دی مجاهد خان، او کمی کامیابی تاسو سپورت ترلاسه کړي دي او مستقبل کې مو لایحه عمل څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه ستاسو ډیر مشکور یم، شکریا ادا کوم جمیل خان چې تاسو راغی او موږ ته مطلب دی چې کیناستئ او موږ نه تپوس کوئ چې د بډابیر اتحاد منشور څه دی او تاسو څه کامیابی حاصل کړي دي. دا خو یو سوچ دی، یو فکر دی چې زموږ د ملګرو روچت کو او دا سوچ او فکر د هر مرګري په زړه کې پروت دی، خو هغه په زړه کې پروت دی، بهر یې روح کې شي نه. هر کله چې په بډابیره کې اواز اوچتولو والا روچت شو، نو انشاءالله زه دا یقین لرم چې په بډابیره کې به یو مسله هم داسې نه وي چې هغه به حل کېږي نه. دا مسلې پاتې صرف د دې وجې نه دي چې خلک په ظلم باندې، په زیاتي باندې، یا په لوډ شیډینګ باندې، یا په ګیس باندې، یا په تعلیم باندې، یا په صحت باندې، داسې نور قسمه ډیر مسایل دي چې په هغې باندې هغې خاموشه دي. غټ مطلب دی ظلم دغه دی چې ظلم کیږي او په هغې باندې ته خاموش وي، نو دغې نه غټ ظالم بل نشته چې کوم سړی خاموشه وي. زمونږ بډابیر اتحاد ګروپ مونږ سره ډیر چیدا کسان دي. اول خو به دې وضاحت زه دا وکړم چې دا یو غیر سیاسي تنظیم دی او دا په دې سوچ باندې روچت شوی دی چې په بډابیره کې مونږ ته عوامو ته دومره زیات مسایل دي چې هغه په الفاظو کې بیانېده نه دي، ځکه چې هغې نه یو کتاب جوړ شي، یو ناول به ترې جوړ شي. په هغې کې لومبۍ مسله زمونږ د بجلی ده چې هغه د 2008 نه مونږ ته روچته شوې ده او هغې دومره سنګینه دغه روچت کو چې مونږ ته بجلی اوس بالکل نشته په بډابیره کې، ځکه چې په 24 غنټو کې 2 غنټې بجلی ده، په نش باندې حساب ده. دلته خلک بیلونه ورکوي که چې حکومت دغه ګیله کوي چې بیل نه ورکوي؟ دې کې مونږ چیف سره ډېر زیات میټینګونه کړي دي. اکثر دی ویل چې یار مطلب مونږ له څوک بیلنګ نه راکوي. بیلنګ 75% بیلنګ دی. دې کې مونږ ډېر پروګرامونه کړي دي. 75% بیلنګ چې د کمې علاقې نه کېږي نو هغه به کم سے کم ته 12 غنټې بجلی ورکوي. هغې نه علاوه مونږ ته په 22 غنټې لوډ شیډینګ دی او 2 غنټې دغه دی، نو چا کوم بل ورکوي نو هغه بیا نه ورکوي. غلطي خو د واډه ده که نه، زمونږ خو نه ده که نه. دې نه علاوه مونږ سره مطلب دی چې کومه مسله غټه مسله ده چې هغه جانلیوا مسله ده، هغه آهسته ګوره مونږ باندې حکومتونه راغلي، لکه چې تاسو څنګه وویل چې دې باندې هر حکومت مونږ باندې راغلی دی. یو زموږ بډابیر اتحاد ګروپ دا یو غیر سیاسي ګروپ هم دی. په سیاست کې دا خلک نه ګوتې وایي، دا ټول سیاسي خلک دي، یو بل پارټۍ سره وي، خو د پارټۍ خبرې ځکه مونږ نه کوو چې بیا مونږ خدمت د عوامو نشو کولی که نه. د عوام هغه چې مینه ده نو هغه بیا مونږ حاصلولی نشو، نو ځکه د پارټۍ او د سیاست مونږ نوم اخوا کړی دی. دا ایس چې کومه جان لیوا نشه ده، نو دې کې حکومتونه ډیر زیات تیر شو، خو یقین وساته جمیل خان چې یو حکومت هم د دې لپاره یو عملي قدم نه دی اوچت کړی.
داسې یو قدم یې نه دی اوچت کړی چې موږ له په دې بډابیره ته یو اسپتال راکړی وي، یو آیس اسپتال یې راکړی وي چې تاسو خپل مریضان راولي او دې کې یو فری علاج کیږي. دا آیس ځوانان ډېر استعمالي که مشران استعمالي که کومه طبقه په دې کې ملوث ده؟ دې کې ځوانان ډېر زیات دي. ځوانان ولې دي چې هغوی تعلیم کړی دی، ډیګرۍ کړي دي، کورسونه یې کړي دي، د پلار او مور پیسې خرچ کړې ده او هغوی ته روزګار نه دی میلو شوی. تعلیم سره سره نوکریم پکار ده، یو روزګار هم پکار دی. مونږ ته مطلب دی دې مشرانو چې څومره ایم پی ایګان تیر شوي دي، څومره ایم این ایګان تیر شوي دي، څومره ګورنران تیر شوي دي، نو دې نوي کول له څه سوچ نه دی کړی. هغوی دل برداشته شوي دي او هغوی هغه خپلې ډیګرۍ نښلولي دي، سوځولي دي او په دې نالت باندې اخته دي چې روزګار یې وي، نوکرین یې وي، نو دې شیز نه هغوی به خود کړی. روزګار نشته، چا ولا روزګار نه دی ورکړی. غریبانان غرق شي پرک شي. څوک مطلب دی چې پلار ولا ځمکه خرڅه کړي تعلیم دپاره، ځکه چې تعلیم خو ګران دی، حکومت خو مونږ ته ګران کړی دی، هر یو شیز ګران دی، خو دا تعلیم یې مونږ ته کم سے کم مونږ ته خو چې دا صحت فری وي، تعلیم فری وي، دا یو څو شی نه چې دا مونږ ته فری شي، نو مې به هله مطلب دی چې زما بچی مخ په مخ کې باندې ځي او یو دا ذمهواري وګڼي چې د هر پلار چې 2 بچي وي 3 بچي وي، نو 2 بچو ذمهواري خو دې ولې چې دا به د نوکران کوم که نه، نو هغه که د 40 بچي دي نو عموم یو نه دی پړتي، که د چا 3 بچي دي هغه 3 واړه پړتي دي. د مخ د شپارس او د پیسې خبرې دي، بس مونږ غرق په دې یو. بس یقینا په دې علاقه باندې شاپرمان هم تیر شوی دی، گورنر او د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم وو. دغه غوښتنې به دا مشران د هغوی نه کوي، د حکومت نه. خو بهرحال معلوموتي مشر دا راته ووایه چې دلته مجموعي طور باندې بډابیر خو یو زرعي علاقه ده، د زراعتو څه پوزیشن دی، کاشتکارانو ته څه میلاویږي که نه میلاویږي، او د دې ځمکو چې کوم فصلونه دي دا هغه پیداوار کوي چې کوم یو محکمه زراعت دا ولري چې یاره موږ سره دلته ښې ځمکې شته او ښه فصلونه کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل خان الله دې ډېر عزت وکړه چې تاسو زموږ د کلي ته راغئ او تاسو موږ د خپل کومه خبرو کولو موقع ده چې هغه حکومت ته ورسي. بډابیره اصل کې دا یو زرعي علاقه ده او دا په زرګونو جریبه ځمکه ده، خو بدقسمتانه دا ټوله شاړه پرته ده. په دې باندې یو نیر راغلی دی د ډېر وخت نه چې ورته اوچ نیر وي او هغې کې اوبه تر اوسه نه دي راغلي. خو چې کم حکومت راشي دې نه وړاندې د شاپرمان حکومت راغو، شاپرمان ویل چې په دې باندې په اربونو خرچه راځي. هغې نه هغه انکاري شو چې نه موږ به سولرو انتظام وکړو، د دې نه بدل. خو سولرو سیسټم د هغه دا شل شو چې هغه کم د کم اقربا پروري کم کسان چې هغې ته سولرې وشوي او کم غریب غونته کې کسو هغه پاتې شو. د هغه ځمکه ټوله دغه نه 19 د ماشوخېلو نه را شروع شه تر باغوانانو پورې دا علاقه ټوله شاړه پرته ده. مشر تاسو د اوش نهر خبره وکړه، شاپرمان خو په دې کې د محکمه اپاشي چې کوم نه د نهرونو محکمه دي سره به میټینګونه هم کول او هغه دا دعوه کړې وه چې په دې کې به زه په هر صورت کې اوبه پرېږدم، اوبه رالې بیا رانغلې. جمیل خان داسې حساب دی چې شاپرمان خبره شوه، نو هغه خو په دې ځمکو باندې په د آبادولو په وجه چې یاره دا آباد شي د هغې نعم البدل باندې هغه په ساران کې ځمکې واغستې، په هغې کې ټونونه جوړ شه، کم چې غټ سرمایه‌داره خلک وو هغه راواغسته، ځان سره انویسټمنټ کې واغسته او هغې په دغه نیر باندې غټې کالونیان جوړې کړي، ښه خزینه جوړ کړه. هغه دې زراعتو له یو کس دغه نه ورکوي چې مثلا دا ځمکې دې آبادي شي، ځکه چې دا ځمکې آبادي شي نو غریب به پکې کار وکړي، غریبانان پکې کار کوي. دی ټونونه دې کې جوړ کړه، غټ ټونونه جوړ کړي دي او دی دا په خپل ذاتي دا کار کوي. دا ځمکې آبادولو یو سوچ هم نه کوي چې کوم حکومت راغلی دی هغې دا سوچ نه کوي او نه آبادوي. تر ننه پورې بل د بجلی خبره دا ده چې د دې بجلی چې کم لینډ په دې تلې دا ټول زرعي ځمکه ده، د ټویلونه ټول ختم شوه. ولې چې د چاوس نشته، په یو ټویل باندې 20-30-40 لاک روپۍ خرچه راځي، د چاوس نشته چې هغه خپل ځمکه باندې ولګي. ټولې شاړې پرتې دي، باراني پرتې دي، باران ته دغه دي که باران وشي نو سبب پیو کې د مالونو لپاره د ګیاګانو لپاره دغه نشته او بنشته. نهر اوچ دی
او چې د کم ام پی ای ام ان ای زیر اثر کم کسان دي هغې ته سولري لګولي دي او ګینې نورې ځمکې ټولې شاړې پرتې دي. تاسو د دې وزټ هم کولی شئ. دا د حکومت په نوټس کې هم دي. اوس شاندانه ګلزار وایي چې یاره زما په نیر کار شروع کړی دی. دا نن دا وایي د ګلزار خان ټایم نه په دې باندې کار شروع شوی دی. ولې دی لور پرې راغه او د لور په دغه کې په کار شروع کیږي او دا لا زیات تر ونه رسېد. په دې شپږ حکومت تیر شو تا نیر سیټ کیږي نه. نو دا خو یو سوالیه نشان دی. مجید خان نه به پښتنه بلم کو مجید خان ته چونکه کوهاټ اډا د مین اډا د دې ځینه جنوبي اضلاع تم خلک زی او بلکې کراچي او د بلوچستان پورې دا روټ تیر شوی دی. د مقامي خلکو ته څه د سی فائدہ ورکوي چې حکومت دلته سم مارکیټونه وسپور جوړ کړي دي چې یار دلته هم د دې روټ چې کوم بهر نه ملمانه راځي هوټلې جوړې کړي دي حکومت یا سرایګان شته یا ځسي سہولیات شته چې هغې سره خلکو ته روزګار هم ملو شي. دا خو یو ډېر ښه سوال دی چې زمونږ په ځمکو کې کوهاټ روډ هم یو اهم کردار ادا کوي چې دا زمونږ په دې ځمکو کې زمونږ په دې سیمه کې تیر شوی دی. خو هغې نه زمونږ ته څه فایده هم نشته. البته مسافرو ته ترې فایده ډېره زیاته ده. خو ذاتي چې کوم د بډابیرې خلک دي یا د مومندو خلک دي نو هغې ته حکومت داسې څه فایده نه ده ورکړې چې حکومت دا روډ پې تیر کو دي ته څه روزګار ورته دغه کو یا یې ورته څه فیکټري ورته جوړه کا یا یې ورته څه هوټلې جوړې کړي یا یې ورته ګیسټ رومې جوړې کړي. داسې هیڅ قسمه څه میګا پروجیکټ په دې بډابیره په دې کوهاټ روډ باندې هغې هیڅ قسمه داسې څه هغه نه یې موږ ته راکړې. یو بل ملګری را سره موجود دی د هغه نه به تپوس کوو. ځوان هم دی. ځوانه دا راته ووایه چې دا وختې ځوانانو ته دلته حکومت اعلانونه کوي چې یاره موږ به سکالرشپ ورکوو موږ به هغوی ته مختلف سکیمونو کې روزګارونه ورکوو. د بډابیرې ځوانان څه دغه کوي روزګارونه کوي خپل که نه حکومت ورله نوکرۍ ورکړي دي او سهولیات یې ورله ورکړي دي. څه به وایه په دې په اړه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټیم راکړو. الله تاسو ډېر خوشحاله او آباد ساته. داسې خبره چې تر اوسه حکومت خو هېڅ فیسیلیټي نه ده ورکړې. دغه یو ګورنمنټ کالج دی هغې کې څوک ورته څه نه مالي څوک ورته څه نه مالي. اړو هېڅ دغه ورکې نشته. ټول ورکې ګډوډ حالات دی. نه چېرته سټوډنټ له فیسیلیټي ورکړې ده نه نور څه ورکړي دي. یو صرف دغه یو د بډاویرې های سکول دی د جینکو چې دې کې لږه فیسیلیټي شته لږه شته. نور څه سکالرشپ یې خو ما تر اوسه ونه لیدي چې یاره دې له په بډابیره کې ورکړي یا په ټیکنیکل کې ورکړي یا ولا په دغه کې ورکړي. ها یو په اشنغری کالج کې شته خو هغه مغه شارټ کټ کورسونه دي. یو په دې بیس کې ورکوي خو هغه هم داسې ورکوي چې هغه هم فل دغه نی که نه. اوس هغه شی هم ختم دي ځکه چې نن سبا ماشوم هم تو سکول تاس دی نو هغه نه پیسونه هم دومره های اخلي د پریویټ سکولونه نو هغه به څه مخکې تعلیم وکړي. سرکار خو هسې همدغسې حالات دی چې کم راشي مخ مخ او شا ده. استادان دي چې چا کم خوښې پرېږدي چې کم دغه یې هغه لرې بدلې کړي. ټول دغه کیسې شروع دي. بقایا پاتې شو د اسپتال. نو اسپتال خو زموږ د بډابیرې د ځمکه موږ ورکړې ده فیسیلیټي ورکې څه ده. اوس کټګري سی شو نو که دا کټګري ډیم شي نو څه پې تر اوسه ورکې ما ته وګوره الټراساونډ صحیح سیسټم نشته. ایکو سیسټم ورکې نشته. صرف ای سی جي ورته راغلی په هغې هم 2000 پیتاو شوه. نه ورکې چېرته هغه سیسټم ورکې شوی د ماښام نه پس هغې کې سیسټم ته اکسری له ورشه هغې کې کار نه کوي. یو ډاکټر ورته راغلی دی هغه ورکې ټکه ټوکه کار وکړو. حکومت ورسره څه مرسته نه کوي. هغه غریب خپله منډه ترړه شروع کړې ده حکومت څه مرسته نه کوي. پاتې شو د بډابیرې دغه یو کالج دی. دغسې دې نه مخکې په متنو کې دی. په متنو کې څوک سي هغې له هم څه دونه خاص دغه نه دی ورکړی. نو صرف کالج جوړول نه دي کم از کم هغې له سټاف ورکول دي هغې له فنډینګ کول دي هغې ته فیسیلیټي برابرول دي. دا یو شی هم نشته. مونږ چې ځو سکولونو له کالجونو له څوک کم ځای ته ځي ښارونو ته دلته په کرینو باندې زموږ بنیاد روزي. ینګ جنریشن بیا به څه وکړي هغې کور ته له 100 روپۍ وروړي پلار یې غریبي یا بې دیړي وي یا بې ني که هغه ښار ته لاړ شي سبق ووایي. نو دا ټولې مسلې دي دلته کې. یو مشره تاسو نه به دا پوښتنه زه کومه د ملګري چې څنګه خبره وکړه چې یاره دلته شنغری ته د دې نه خلک ځي دا پېښور خوره ستاسو ده خو زیاتر که موږ وکړو نو د دلته پکې زموږ د قبایلي اضلاع خلک یا د جنوبي اضلاع خلک یا د دیر سوات چترال د هغه ځینې افسران راځي او دلته دغه کوي. د پېښور د خلکو دپاره د دې بډابیرې یا د مومند چې مومند خو مې یو چونکې یو ډېره غټه برادري ده یو ډېر غټ دغه دی هغه د
ازاخیلو نه شروع شوي دي تر دغه ښکته موسازو او چمپنو پورې دغه برادري پرته ده. دې دپاره څه خصوصي کوټې شته دی؟ تاسو له حکومت څه داسې اوسه پورڅه دغه درکړي دي په فایده درکړې ده د دې ښار که نه هسې بس دعوې کوي تشې؟ هیڅ کوټه حکومت نه ده ورکړې. موږ چې ګورو په پېښور کې زیاتتر کم د جنوبي اضلاع کسان چې دي په خاص پوسټونو باندې چې راځي، کم پروفیسران دي چې کم پرنسپلان دي، زیاتتر عمده خلکو دي د کارک راځي، دې خوا د مردان نه راځي، دې خوا د خیبر نه راځي، د مومن ایجنسی یا د ثوابیان زیاتتر دا موږ باندې مسلط دي. موږ چې زیاتتر ګورو زموږ دا خلک وړاندې نیسي، موږ په دې کې ناکامه یو. مجاهد خان یو اخیری پیغام راکړئ. تاسو که وګورئ دلته زموږ د پېښور خلک چې کوم دي عموما اوس یو لهر روان شوی دی، خلک په دشمنو کې 4 5 6 10 کسان وژني. دغه خلکو ته پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې دا کار ښه کار دی بد کار دی، د دې مخنیوی په کار دی که نه دی په کار؟ په دې حواله باندې یو اخیري او یو ښه جامع پیغام راکړئ د قوم ته. زمونږ څومره چې پښتاني بډابې درته نه ښیم چې څومره پښتو وایي نو هغه په دې ضلالت کې اخته دي چې دشمنی دي. 2 3 10 11 کسان اوس مري، خو د دې د ختمېدو کوشش مشران کوي خو ختمیږي نه، ځکه چې یو ختمه کی نو 10 ورته نورې جوړې وي، ځکه چې هغه شعور ختم شوی دی. او ما تاسو ته څه وویل چې ډېر زیات اهم کردار په دې دښمنیو کې ګورې د نشیم دی. چا رونو ویشته، چا مورین ویشتې، چا پلاران ویشته، د خپل کور دښمنیانې هر کور کې روانې دي، د خپل سیمې د خپل د نغري رونه ویشته ټوله. دا کریډټ هم نشو ته رسي. لکه د دښمنیانې ختمېده په دې وجه باندې نه کېږي چې بېروزګاري ډېره ده او ورکې تعلیم کم دی، ورکې دینی تعلیم کم دی. کلم چې دا شیز د وکړو تا وکړه خبره د پیغام، نو پیغام به زه مشرانو ته ورکوم، دښمندارو ته نه ورکوم، ځکه چې هغوی خو بس یو مسټیک ته شوی دی، هغوی خو به دښمني روانه ده که نه، هغوی خو بس اسم الله پاک بس چې په قهر شي نو درته ټوپک په حواله کړي که نه، هغوی ته خو خدای په قهر دی. خو زه مشرانو ته دا خبره او دا پیغام ورکوم او جولای به ورته هم دې سره وغواړوم چې کم سے کم په دې جرګو کې د روپۍ مه خورئ، دې ضمانتو کې د روپۍ مه اخلئ. ګوره ډېرې دښمنیانې داسې دي چې هغه د ضمانت د وجې نه ګورې پاتې دي. هغوی ته پته ده چې زه 15 لکه ضمانت ورکړم نو دا ضمانت ما نه خوړی شي، مال واپس نه راکوي، هغه به قرض راځي، دار به راځي، ځمکه به خرڅوي. نو چې 15 لکه ته مشران په جرګو کې په هوټلو کې وخوري، په ګاډو کې ته نه وخوري. ګوره هر یو جرګې باز ګوره 3 ټوپک ماره ځان له ساتلي دي، نه ټک روزګار شته، نه داسې څه بزنس شته، بس دا جرګې یو بزنس یې شروع کړی دی او بس هر سړي له په جرګه کې انډیواله دا مې ډریور دی دله 15,000 ورکړه، دا مې ګنمین دی دله 10,000 ورکړه او خپله مطلب دی 50-60,000 روپۍ جرګه کې واخلي که نه. نو فی جرګه چې دی کوي که نه نو هغه انډیواله 15 لکه ختم شي. بیا چې هغوی کې ټیمونه بدلوي او روټۍ پې مطلب دی دغه کېږي نو هغه 15 لکه ضمانت یې چې اخیستی هغه په دې شیانو باندې ختم شي. نو دا دښمنیانې اکثر په دې باندې خلک ضمانت نه ورکوي، ځکه چې په دې دغه کې مونږ تللو دلته زموږ په دې سیمه کې یو دښمني چلېده، وایي یاره پلانکې ضمانت نه ورکوي. نو هغه زما ډېر ښه ملګری و، نو هغه له زه ورغلم میر والکه دا خلک تا باندې الزام لګوي دا ضمانت ولې نه ورکوي، ته ملامت یې؟ ویل نه وروره ضمانت خو به ورکم، خو ضمانت چې ما ته میلاویږي ما له دا ضمانتي ضمانت راکړي چې ما دا ضمانت به زه تاله در کوم. نو مال زه دله ضمانت در کوم چې زه به تاله ضمانت واپس در کوم. ویل بالکل. ویل څه به؟ مال 2 لکه روپۍ او 2 ټوپک یې ماله راکړي. په هغه ساعت یې روغ کړي، دومره خوشحاله شو چې د خوشحالۍ نه 2 ټوپک یې څه کړي 3 ټوپک یې راله روغ کړي، ځکه چې ما هغه یقیني خبره ورته وکړه. نو رویخ کې ښه د مزې چې جرګم وله وکړه، زمونږ رور دی شیراز خان یې نوم دی، هغه په لاس هم د ضمانت واغستو، جرګم وله وکړه، هر یو شیز ختم شو، 2 لکه روپۍ او 2 ټوپک یې هم په هغه جرګه کې چې جرګم وله وکړه نو ورته هم په حواله کړي. هر مشر چې دا سوچ وکړي چې خپله خرچه په خپله کوي که نه نو دا مشران به بیا ته په دوربین کې مونې ویني، نه به څوک جرګه کوي، نه دا خپلې فایدې له روان دي، دا خو دښمنۍ ختمېدو له نه روان که نه. زه چې کومه نو پیغام همدې مشرانو له ورکوم، دا دښمنۍ به ختمېږي نو ستاسو په وجه به ختمېږي او که زیاتېږي نو ستاسو په وجه به زیاتېږي. یقینا
پښتون دا دا ولري چې دلته منګه د مشرانو عزت کوو، منګه جرګه لرو، منګه حجره لرو، خو د هغوی کردار که نن وکتلی شي مجاهد خان دا خبره وکړله، هغوی کردار صرف او صرف چې کوم دی د پیسو ګټلو پورې محدود کړی دی، خپل مفاد پکې دغه کوي لټوي هر سړی او د بل کور ورانول غواړي. یقینا ډېر دروند پیغام او د بډابېرې مسلو باندې خو خبرې وشولې، دا مسلې خو به راځي هم حل کېږي، به هم څه به حل شي څه به کمې شي، خو چې کومه بنیادي خبره دوی وکړله چې مشران دې په دې کې یو ښه کردار ادا کړي او دوی دې دغه جرګې مرکې دغه کړي په ښه طریقه وکړي، نو ټوله پښتانه چې به یقینا یو ګلي ګلزار شي. انشاءالله مختلف پروګرامونه به کوو د الفاظ ډیجیټل نیټورک سره. اوسئ که تاسو خپله څه رایه راکول غواړئ نو موږ ته په کمنټس کې ضرور شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، د تاسو سره به موږ په لاین یو او تاسو به د موږ سره په لاین اوسئ. ډېره مننه مو کوم.